کولو ته او دا د تاسو یقین وکړئ چې دغه आवाज رسول دا ډېر مشکل کار و. مقصد چې هغه کپړې ته دومره فضیلت میلاو شو، هغه کپړه دومره مبارکه شوه، نو چې د کوم انسان یو کم ورسره مینه کوي دا به څومره لوی. مختلف وختونو کې سخت وختونه راغلي او د اشاعت سنه دا جماعت عزیز سال د ټرین دی. ټرین ته تاسو ګورئ څوک به ورخیږي او څوک به په څه سټیشن باندې کوزیږي. هغه د چارټري خپل مقصد ته ځان ورسوي. همدغه وجه ده چې په دې باندې په مختلف دورونو کې زه به د 87 خبره وکړم چې پنجپیر کومه مدرسه وه هغه وخت کې زه ترجمې له راغلی وم. نو د ملکان ایجنسۍ یو لوی علیم و چې حضرت شیخ القرآن دی، هغه په یو شکل کې راپاڅېدو. خیالي نو شیخ صاحب ورته یو دلیل پیش کړ. په هغه وخت کې طیب شیخ درس روان و، هغه وایي چې شیخ القرآن ته وایي چې راوړه که ستاسو سره دلیل وي هغې باندې عمل وکړو، کنې راشئ چې د دلیل د هغه عالم زما په خیال اضافه وه کې هغه خلک هم راغلی و. خو د ټرین د سفر نه په یو سټیشن باندې کوز شوی. د اوس وخت کې تاسو ګورئ څه خلک راغلی چې د شیخ صاحب په ذات باندې حملې کولې. د شیخ صاحب جماعت ته نقصان، خو الله تعالی د دې جماعت خپل حفاظت کوي. هغه خلک به نیست او نابود کیږي. عزیزانو په هغه وخت کې د توحید د مسلې ضرورت و او بدعات او رسومات به د انسان هغه عمل ته داسې روان و لکه تور میږی چې په توره ګټه او په توره شپه. د هغې اپریشن تاسو وکړو. په دې اوس وخت کې یو بله خبره ده، څنګه چې دنیا ګلوبل او د هغې یو مخ راتاویږي، نن یو مخ راتاو شوی دی او هغه دا ده چې د دې نه خلک سیاسي دا قرآن مخکې کی، د بخاري دوره مخکې کی، د بخاري ختم مخکې کی او نور مقصدونو ته پې ځان رسوي. الله هم دغه خلک منې کړی دی او ولیدل صرف چې و سنه دی چې دا په دې ملک باندې حاوي کېږي او د دې به بالادستي. تاسو کو ګورئ نو ستاسو په ذمه باندې یو لوی کار دی. هغه پښتانه خبره کوي وایي لوها لوهې وسپنه په وسپنه کړ. موږ که هر څومره سیاسي خلک خو دغه تاسو دی چې په یوه کې او بیا رامخې ته کېږي. نن که ګورئ په دې ملک باندې هغه یو تعلیم تحریک انصاف حکومت هغه د عالم مقام پیژني. هغه خلک راځي د هغې مخالفت کوي، تاسو ښه جواب کولی شئ. او انشاءالله زه دا خبره ډس دي که خواله وله نه ورځې هم کار نه کېږي. خلک به دوه یو چې دی مداخله چې د خبرو اترو راغلی دی تاسو